قرآن شریف کې الله فرمایي الی مدین اخاهم شعیبا وارسلنا مخکې تیر شوي دی د دې آیتنا چې مونږ د مدین خلق یو د هغوی د نسب او د قوم نه یو سړی ورولېږه چې د هغه نوم حضرت شعیب علیه السلام. شعیب علیه السلام دی له لومبې دعوت ورکړه د ایمان د توحید د الله د یووالي. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، یو خدای ومنئ د یو خدای عبادت وکړئ، ما سوا د الله نه ستاسو دپاره بل خدای نشته، دغه یو خدای دی، دوه خدایان نشته. دا د حضرت نوح علیه السلام دعوت خپل قوم ته، دا د حضرت لوط علیه السلام دعوتم، دا د حضرت یونس علیه السلام دعوتم، او دا زمونږ د دواړو جهانو د سردار دعوتم دی. ګڼ پیغمبران چې د چا قوم به الله سره بل خدای منه او شرک پې کو، د هغې لومبې دعوتم ده. قرآن شریف کې الله فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چې که یو انسان نور گناهونه دي توبه وسته خو ټیک ده، که د شرک او کفر نه هم توبه وسته خو الله به معاف، لیکن که توبه چا د ګناه نه ونه وسته او مړ شو نو د خدای خوښه ده که الله ورته بخي هم او که سزا پې ورکوي هم. خو که د شرک غوندې ګناه نه چا توبه نیستې او مړ شو له داړو بخښل نشته. نور ګناهونه د خدای خوښه ده کیدای شي بې توبې دې مو بخي، او شرک بې توبې بخښل نشته. او د شرک بیا مختلف قسمونه دي. یو هغه شرک دی لکه عیسایانو کې خدای له زامن ګڼي، یا د مکې مشرکانو به خدای له لونه ګڼلي، یا یهودیانو به خدای له زوی ګڼه عزیر علیه السلام. دا یو قسم. دویم د شرک دا قسم دی په عبادت کې بعضې خلک شرک کوي. عبادت خو مونږ د الله کو، او بعضې خلک په بندګۍ او په عبادت کې الله سره بل څوک شریک کی، لکه زمونږ دا خلک نظر کوي، نظر او نیاز د الله نه ما سوا ده. بس ضرورت بس خدای دې خوشحال عجب نیست لکه خیر بس از الله صبر کلاو کې ضرورت را رک. نظر عبادت ته بعضې خلک وایي د پلانکي بابا منښت هم کړی، دا ګورې سخت جرم دی، ځکه نظر عبادت دی. عبادت به صرف د الله کی، که د الله نه علاوه د بل چا منښت او نظر دی که شرک دی نو د دې ډېر نور اقسام هم شته. نو ده به دا دعوت ورکوه قوم ته چې یا قوم اعبدوا الله، د الله عبادت وکړئ، ولا تشرکوا به شیئا ما لکم من اله غیره، د الله نه ما سوا بل خدای نشته. دویم دعوت ته د څوک د ده په قوم کې یو بل غم و، ادا چې په وزن کې او په پیمانه کې به نقصان کو، اغشتل به درانه کول او ورکول به سپک کول. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، په تله کې کمی چاله مه کوئ، دا ډېر سخت جرم دی، غټه ګناه کبیره ده چې په تله کې بل نه اخلې نو درانه الی، او چې بل له ورکې نو سپک ورکې، سخت جرم خطرناک. د شعیب علیه السلام په قوم کې دا ټګي وه، او شعیب علیه السلام ورته وایي چې تاسو ته د دې ضرورت هم نشته دا چې په دې طریقه دا غلطه او حرامه پیسه پیدا کوئ. انی اراکم بخیر، تاسو باغونه شته، ستاسو ځمکې شته، مال او دولت هم شته، یو سړی ګناه حرام د مال دپاره کوي نو ستاسو خو هر څه پوره دې ته هم ساجد دی. او بیا ورته فرمایي انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، ګورې در باندې یریږم داسې عذاب په در باندې راشي چې د هر طرف نه به در باندې چاپېري او د تیښتې روبم نه یې. دی به حضرت شعیب علیه السلام پورې ټوقې کولې، خنداګانې به یې پورې کولې. وروڼو دا د ټول کمې زیاتې دا ډېر سخت جرم دی، دا ډېر غټه ټګي او دوکه د مسلمان څخه. د دې مختلف طریقې دي، څوک اوس هم په تله کې ډنډې سره ته چلول کوي، څوک په پارسنګ کې چلول کوي،
او څوک په کاڼو کې مو اورېدلي دي چې دا کم کیلوګان او دا کاڼي دي وي دا هم څو قسمه دي وایي دا چې بازار کې هم یې اورېدلي وایي دا چې د کم دوکاندار ناست نو هغه به ورته وایي کم نمبر کاڼي وړئ بعضې پکې پوری بعضې پکې درانې او بعضې پکې سپکي بعضې د هغې نه سپکي تا ته به ښه برابر کیلوګرام ښکاري ته به یې دا خو ټیک چې شاته پې هغه مهر هم لګېدلی دی لیکن دا هم کیلوګرام نه په وزن کې کمی ته به وایې چې دا کیلوګرام خو پوره دی ګوره دې کې خو دې ما سره ټګي نه شي کولی تله به یې راته برابر یې ښودي هغې کې به هغه شی برابر ځي لیکن ابه د عام کیلو نه درونې کې در ناست درانه به یې درنه وتلي دا ډېر سخت جرم دا ډېره لویه ټګي ده او ډېره سخته ګناه ده او پر دې مال دې په دوکه و ګوره د یو سړي نه که دې غلا وکړه نو دا یو کس دې ده سبا به یې ردا کې ګناه ده یا دله خو به بدل ورکې خلاص به کې خو چې کوم دکاندار په بازار کې ناست دی روزانه د 100 او د 200 ګاهکانو سره چټاکې دا لوبو کې څومره لوی بار یې په سر باندې نه وه یو یې حرام خوري وکړه او یو یې ټګي او دوکه وکړه ټګي او دوکه ډېره لویه ګناه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل د مدینې منورې په بازار کې روان یو سړي غله خرڅوله حضور پاک پکې لاس ومنډه چې لاس یې ومنډه لاندې لمده وه او د پاسه وچوه ما هذا داسې شی دی د پاسه وچوه لاندې لمده بې اصابته السما بې صاحب باران پې شوی دی پرې باران شوی دی نبی علیہ السلام مبارک ورته وفرمایل چې هغه باران والا د پاسه ولې نه کوده باران د بره کېږي که لاندې کېږي باران خو د پاسه کېږي لاندې خو اوچي نو باران چې په کم شوي و پکار دا دی چې هغه د بره خلکو ته ښولی چې دا ګورې لامده غنم دي غنم دې لامده کړي خو په تله کې زیات شو بیا حضور پاک وفرمایل من غشنا فلیس منا چا چې زموږ مسلمان سره دوکه وکړه او ټګي وکړه دا زما په لاره نه دی روا زما په طریقه نه دی روا دوکه خطرناک جرم او ډېره لویه ګناه ده اسانه خبره خو نه پایو کې خلک وباچي دا هم د دوکې یو قسم دی اکثر خلک په دې کې مبتلا دي ولې په پیو کې وباچې یو بوډۍ ښځې نه مې تپوس وکړ مخکنۍ خبره پیو کې مونږ به دې پی اخیستی ما وې ترورې نن خو دې په دې دا پی خو دې ډېر زیات نري کړي دي دې پیو کې اوبه ما اچوه وی ولې اوبه پلیتې دي څه اوبه پلیتې دي اوس د هغې ذهن کې دا و چې اوبه خو پاکې دي راشه چې دونه پکې اچې ما یې ترورې تا نه خو ما دا پیز اودس ته نه وړم چې اودس پې کوم او تا پلیتې کړي دي او نه پې غسل کوم که چېرته دا ما د اودس او د غسل دپاره استعمالولې نو بیا به تا ویلو چې ما پکې پاک شی اچولې پلیتې به نه دی اچولې دا خو تا اوبه بې قیمته شی دی او د پیو په قیمت ته خرڅې کړې دی مثلا په 40-50-60 روپۍ کیلو خرڅېږي اوبه مفت یې خرڅېږي مونږ کره لکې دي څه مونږ پکې خپله نه جوړ کولې پاکې اوبه دي تا ته څه ضرورت دی چې ته پکې اوبه اچې نو دا ټګي او دوکه اوبه د پیو په قیمت خرڅول دا ګورې ته به نه وایې چې مړه دا د هر چا د غلو مختلف قسمونه دي دا هم پکې یو غند چې پیو کې اوبه اچوي د مسلمان سره یې دوکه وکړو په یو طریقه دې پیسې ووالي غلا څه ته وایي په یو پټه طریقه د چا جیب وایي نو بعضې سوشل او په تهذیب یافته خلک په یو طریقه غلا کوي او بعضې خلک په بله طریقه پردي جیب کې ګوتې منډې او غلا پې کوي دا د غلا طریقې دا مه وایه چې نه دا خو زما د خپل کورټی دي نه دا هم د غلا او د ټګۍ یو طریقه ده بچې خدای دې لوی کړي د دې شي ته بیا دا اواز کوي صلی الله علیه وسلم موږ به ګزاره ویش نو دا د دوکې قسمونه دي یا بعضې خلک دا دکانداران په دې سوداګانو کې دوکې کوي په قیمه کې مثلا دوکه کوي قیمه کې پلپوس ګټ پلپوس پکې په هغه نن سبا خو هغه مشینۍ پیکو دي که نو پلپوس پکې اوی پکې ګټ کي نو ستا دې ګناه وکړله پلپوس خو د 130 روپو کیلو شیر او قیمه مثلا په 200-250 روپۍ کیلو ده نو هغه د 130 روپو شیر یې ورسره په 250 کیلو خلص تا نو خو پلپوس نه اخلي رنګ پکې اچوي بلکل دا ټوله دوکه ده او ګناه ده نبی علیہ السلام حدیث د ګوره من غشنا فلیس منا چا چې ټګي وکړه خراب شی په ښه باندې بدل که او خراب شی د ښه په قیمت خرڅ که او 2 نمبر د 1 نمبر په قیمت دا دوکه او دا ټګي ده دا وایي زما په طریقه نه دی روان
دا ټولې لوبې دي او ټولې طریقې دي. چای ته ګوره، ډېر کم خلک به داسې وي چې هغه به سوچه او پاکه چای خرڅوي، یعنې اکثر دا د روجو بسمس او دې له رنګونه ورکوي او په خلکو یې خرڅوي. یا دې مسالو ته ګوره، ما یو دل د یو دوکاندار نه مساله اخیسته، ما زیره ته اخیسته، زیره سپینه، ما یې نه توره زیره راواله خلک مزېداره چې کومه خوشبویي، ما ته یې ویې هغه تا باندې نه خرڅو چې راویې اخیسته داسې بل شان زیره غوندې وه. دغې پوه شومه چې دا زیره نه ده، ځکه زیره سړی پېژنې، تور هم پېژنې او سپین هم، چې مې وکته خشته خوشبویه وه. مې دا ولې ماله نه راکې؟ ما ته یې ویې دا د اسونو د خرو خاشونه دي او اسنس یې پکې اچولی. اسنس دا یو خوشبویه بوتل یې خرڅېږي، د هر شي خپل خوشبویي وي پکې اچوه. مسلمان باندې د خرو خاشنه خرڅوي او د اسونو خاشنه پې خرڅوي. او مخکې ورځو کې په اخبار کې ونه کتل چې سپي خرڅو، سپي حلال کړي او سپي خرڅوي په مسلمان باندې، سپو غوښې خرڅوي. قسم دی یو سړي راته په خپله خبره کوله، یو سټور نه مې غوښه راوړی، بیا ګورې دې سټور نه غوښه وانلې. او په مکه مکرمه کې راته یو سړي خبره کوله، د خدای په د نبي علیه السلام په کلي کې راته خبره کوله. ما ته یې کوم څاروي چې زمونږ د سوداګرو سره مړه شي په دقې خلکو خرڅو، بلکل مردار څاروي. یو سټور یې راته وښه، ما یې بیا د ما توبه. نو ګوره دا د دوکې مختلف قسمونه دي، دا خطرناکه ګناه. او زمونږ پاکستانیان په دې سیز کې نمبر 1 کې دي، په ټوله دنیا کې نمبر 1 چلی، حکومت تم په دې کې نمبر 1 کې چلی. پخوا مونږ سعودي ته تلو نو هغې کې به هغه بل شان ټیلیفون به و، هغه ریال به یې ورغورځو، اوږد ریال به و، هغه به یې ورغورځو، یو به یې ورغورځو، بیا به یې بل ورغورځو. نو چې تر څو به دې ریال ورغورځو نو خبرې به دې کولې، او چې کله به هغه ریال بند شو نو بیا په ټیلیفون کې خبرې بندې شو. د هغې خپل مخصوص طریقې کار. ما ته یو سړي خبره کوله، ما ته یاره یو مسلې تپوس ته نه کوم، وایي دا وایي مونږ خو ټیپر مولیو کې زیاتې ظلم نه کوو، وایي دا خبرې کوي یو چل هم زده کړی دی. هلکه څنګه چل دې زده کړی دی؟ یو ریال کې هم د اوسپنې تار اچولی، د سیمو نرۍ تار هم اچولی په ریال کې، وایي هغه ور وغورځو لاندې، وایي به پاسه به بل ور وغورځو، بل هم نیولي چې دا لاندې لاړ نه شي، هغې خپل ماهرات دي کړي. وایي بلا په ورغورځو خبرې کېږي چې ښه ډېرې په ګنډو خبرې وکړو، هغه راکاږو هبره پرې ټول یارونه واپس راوځي. ګوره تا دماغ شیطان انساني او جني شیطان چې یو ځای شي نو دا دواړه چې یو ځای شي نو د هغې نه یو سړي راته خبره کوله، مخکنۍ خبره ده. ما ته یې په روس کې هلته کې سپلی پالش کوي په مشین باندې، نو او ډاکټر اوس ډاکټر شوی دی، هغه د ډګري اخیستې ده، نو هلته کې دا سپلی پکې ورکي نو هغه به دله پالش کي، نو بیا چې هغه راوغورځوي نو بله به ورکي، نه بله ونیسي نه راغورځوي، نو د هغې خپله روپۍ د هغه په مشین کې ورکي، چې یې ورکي نه دویمه سپلی یې د راغورځوي، لومبی راغورځوي دویمه درته نیسي. ځکه سړی خو بې سپلی نه ګرځي کړ. وایي مونږ دا چل کړی پاکستانیان چې یو سپلی دلته پالش هغه راغورځوي که وایي بل بل مشین کې پالش بل مشین ته خو هغه لومبی ده راویې غورځوي. دې کې چې روسیې راغی او پکې سپلی ورکړه لومبی ته یې ونیوه، بل ته چې ورغی د هغه نه یې لوبدی، هلکه دا خو مشین خراب دا خو دویمه نیسي او دا خو یې د ما نه لومبی سپلی ونیوله. اوس مشین ته خو خبرې نه شي کولی که چې لومبی را باندې پاکستاني پالش کړی. شیخ دا د ټګۍ او د دوکې طریقې دا به ته مسلمان سره ټګي مو کې دوکه به مو کې لوی رب سره څه کې الله درنه خبردار دی. نو صحیح تجارت کوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي التاجر الصدوق الامین، کم سړی چې تاجر سوداګر دی، رښتیا وي او امانتګر دی، خیانت او دوکه نه کوي، دی به کم دی مرتبې ته کو تجارت دونه بهترین شی. التاجر الصدوق چې رښتیا وي دروغ نه وي، عیب ښایي دی کې دا عیب دا غنم لامده دي او دا مساله دا نمبر ده او دا چې دا نمبر باقاعده تا ته خپل عیب وښایي چې دی که صاحب دا عیب دی او رښتیا په یو ټګي م نه کوي. مع النبیین والشهداء والصدیقین، دی به د قیامت پر ورځ د پیغمبرانو سره وي او د شهداو سره به سب کې ولاړي او د صدیقین د حضرت ابوبکر مرتبې والا خلک هغې سره سب کې به ولاړي. دا څومره لوی اجر او څومره لوی ثواب دی. نو د شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو ولا تنقص المکیال والمیزان، ای په تله او په پیمانه کې زیاتې کمې مه کوئ. د دې ګیس متعلق بله ما ته یو سړي خبره کوه، دې ګاډي کې خلک دا ګیس اچي، هلکه مې تاسو ډسکاونټ نه ورکوئ او پلان کې میل والا خو پمپ والا خو ډسکاونټ ورکوي،
ما ته وی هغه په پیمانه کې لوبې استل وی ته موږ نم واچو بې ډسکاونټ او د هغې نم واچو پته به راته ولري اوس په هغې کې هم پیمانه کې فرق راک دا ولې مسلمان دوکوټګي کوي د مسلمان سره دا د پیسو دپاره د موږ د جمع یو ملګری دی د جمعې مانځله راځي مستقل تقریبا هر جمعې مانځله راځي او کاروباري ملګری هغه مال راغې ما ته کېناست ما ته ویره دا یو غلطي رانه کېږي او که دا غلطي ونه کوم نو 5 روپۍ ګټم او که دا غلطي کوم نو 50 روپۍ ګټم ما یې ګناه به نه کې دوکه به نه کې چاله ګټې بچوله ګټې نو آخرت قبر کې به وال او ټکول ته خورې او مزې برې بچي کوي یاره جي او تونه پریشانه چې په دویمه جمعه به ماله راغی ډېر زیات پریشانه نن مې بچي په هسپتال کې دي او نن دا باندې پلانکي پلاټ قبضه وکړو جون مې وي د پریشانۍ د مې دا شی ته پرېږد یا ما ته په خپلې وړه نه شم ټینګول دا شی ته پرېږده ته ګوره چې برابرېږي که نه برابرېږي الحمدلله دا درېیم څلورم کال دی پرلپسې تقریبا راځي هغه شی پرېږد اوس دونه خوشحاله او سکون ما دوی مولوي صاحب د هغې نه مې زیاته سودا خرڅېږي هغې ګټې نه مې زیاته ګټه ده ګټه مې هغې نه زیاته ده سودا مې هغې نه زیاته خرڅېږي بچي مې مطمئن زم مطمئن ژوند خوشحاله الحمدلله خپل په تهجد زړه ټینګول ګران دي چې زړه دې لږ ټینګ که حرامو ته نو برکت تا رزق دالخ ان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم خدای په اندازه رزق درته نازلی نو که ته په حرامه طلب کې اومه قدر کوي او که په حلاله طلب کې اومه قدر کوي مقدار اومغه دی د هغې نه زیاتولی کمولی نه شي اوس تا ته ګوري چې دا سوړه دی نیر ته د دې ګنده نه ورخ وباسې او که د دې پاک نه ورته ورخ وباسې که د پاک نه ورته ورخ وباسې هغې نه به دله راځي او که د دې ګنده نه ورته ورخ وباسې هغې نه به شی به حق کوي خو لیکن دا زمونږ د شیطان دوکه نو حضرت شعیب علیه السلام قوم به دا چل کو او ته دا به نه کې ده به مونځ ډېر زیات کو شعیب علیه السلام او خدای ته به ژړل الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا ستا مونځ تا ته دا چل ښیي دا ډېر مونځونه چې کې د پلار نیکه طریقه هم ده دا پرېږدو مانځو پورې به ټوکې ټکالې او پورې کول او نفعل فی اموالنا ما نشاء چې څه غواړو هغه باندې پرېږدو د پلار نیکه طریقه او رواج راباندې ته مونږ دا چل اوس هم چې کوم سړي نه غلطي وشي ګیرې پرېښي خلک وایي هله وایه دا لا شیخ دی دا ورته لا ګیره را چل ښی هلکه دا لا پټکي په سر دی دا پټکي راته دا چل ښی د نیکۍ پیغور به نه ورکوې د ګناه پیغور ورکه د نیکۍ پیغور به چاته هم نه ورکوې دا ډېر سخت وی جرم او سړی په سیکل روان و بلې ته ولګېد او وی ته لا شیخ یې و زه په سیکل ووالم هلکه نو زما بریکونه خو په ګیره کې نه دي چې ته ماله د شیخوالي پیغور راکړې خو په لاس کې بریک لګېدلی هکه معمولي څو قدم هلکه ته لا شیخ یې نو له شیخ څه چل وکړي شیخ سره خو عقل زیاتېږي نه شیخ سره عقل خو همغه عقل دی که ګیره خري هم هغه عقل دی او که ګیره پرېښوده هم هغه عقل دی نو ولې د ګناه کار کې نو دا زړه طریقه ده وي تا ته دا چل دا مونځ ښیي حضرت شعیب علیه السلام به مونځ ډېر کو او خدای ته به ډېر زیات ژړل هر وخت به الله ته جړا کوله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان خدای ته ډېر جاړي د هغه نه خدای ډېر زیات خوشحالېږي خود د دواړو جهانو سردار مبارک به الله ته ژړل عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وایي د شپې به اوږد مونځ کو داسې مونځ به یې کو حتی تورمت قدماه وایي د خپې مبارکې به وپړسېده او جړل به ولې جوفه عزیز که عزیز المرجل وی دې سینې به یې داسې غرار کو د جړا د وجې نه لکه کټوی چې په اور باندې کېږدي او هغه غرار کوي او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خپل کور نه بار دال یو رکوټ جومات کې جوړ کړو او هغې کې به یې مونځ کو ته قرآن شریف تلاوت به یې کو او جړل به د مکې مشرکانو نه پرېښود وی ته جاړې زمونږ دا ښځې درته راغونډېږي او دا بچي درته راغونډېږي هسې نه زمونږ دا ښځې او بچي تا ته ولاړ او دا چې ته مسلمانان نشي په دې نه پرېښود په جړا باندې الله ډېر زیات خوشحالېږي د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي وی یو هغه اوښکه د انسان د سترګې نه چې د الله د یرې نه ووتله وی دوه څیزونه چې په یو ځای ولګېدل په هغه ځای د جهنم اور حرام دی یو هغه اوښکه چې د انسان په وجود د الله د یرې نه ولګېدله په کوم ځای چې د الله د یرې اوښکه پرېوته د جهنم اور پې حرام او بل هغه دوړه چې د الله په لار کې در باندې پرېوته دغه دوړه چې په کوم ځای پرېوته او دا اوښکه په کوم ځای پرېوته دقه ځای نه به جهنم کې نه سوځي جهنم اور پې حرام
نو د به ډېر زیاته جړا کوله رب العالمین ته سترګې ړندې شوې د ډېرې جړا د وجې لکه څنګه چې د حضرت یوسف علیه السلام د پلار سترګې د یوسف علیه السلام د غم د جړا د وجې نه ړندې شوې د ده هم ړندې شوې نو ګوره الله ورسره څه احسان وکړه سترګې ړندې شوې نو خدای پاک وله حضرت موسی علیه السلام خدمت له راوسته الله خو بادشاه دی یو دلته الله تپوس کوي الله ته هر څه معلوم دی خو دا بعضې خبرې ښکاره کوي د مخلوق ته وی شعیب علیه السلام ته وی ته چې دا دومره جاړې وی دا د جنت شوق د جنت پسې جاړې او که د دوزخ نه یېرېږې جاړې دا ولې جاړې الله ته پته را و الله ښکاره کول کوي وی نه مې د جنت شوق پسې جړا شته او نه مې د دوزخ د یرې نه جړا شته وی جړا مې الله ستا په دیدار او ملاقات پسې ده چې د خپل رب سره به زما ملاقات او دیدار کله کېږي هغې پسې جاړو نه مې د جنت خپل کار به کې میلاو شوم او که میلاو نه شوم او د دوزخ نه هم پروا نه ساتمه خو چې ستا څه فیصله پروردګار هغې کې زه سم نشم کولی ستا دیدار او ستا په کتو پسې جړا راځي چې کله به زما ستا ملاقات راځي رب العالمین ورته وایي ښه زما دیدار درته مبارک شه تا ته به زما دیدار به درته خامخا کېږي مبارک شه په سترګو باندې ړوند نابینا حضرت موسی علیه السلام دلته تې سړی مړ شو په د فرعونیانو په قوم کې سړي له سوک ورکاو ادب یې ورکاو هغه لاړ مړ شو او د هغې نه د بادشاه دربار خبر شو نو د هغه ځای نه راوتښتېد مدین ته راغی فلما ورد مدینه چې راغلل مدین ته راورسېده نو هلته یو کوي ته راورسېد ډېر زیات انتهایي ستړی او په منډه منډه راځي کوي ته چې څنګه راورسېد نو کوي باندې خلکو خپل څاروي سیرابول ګډه چیلې سیرابولې او هغه کویان اوس هم تاسو تاریخ کې وګورئ نو ډېر جور کویان دي یو خو زمونږ د وطن کویان دي نه هغه جور کویان او په پنځو شپږو کسانو باندې هغه برقه راوباسي ذموار که والله هم پې شاهد که لس کاله علما لیکي چې لس کاله موسی علیه السلام د حضرت شعیب علیه السلام خدمت وکړو ګوره د خدای د جړا د وجې نه سترګې ړندې شوې نو الله وله حضرت موسی علیه السلام د جلیل القدر پیغمبر ترې وروسته جوړېږي او یو تکله نوجوان او امانتګر او پاک راسباز دا وله خدای پاک خدمت له راوست لس کاله پس حضرت شعیب علیه السلام ورته یوه لور په نکاح کړه او علما وایي هغه لورې په نکاح کړه چا چې د شعیب علیه السلام ته مشوره ورکړې وه هغه ور په نکاح کړه او لس کاله پسې رخصت که وی ددم د خپلې مور او ضرور ملاقات وکړم او د لسو کالو کې به د فرعون نه زموږ خبره هېروي حضرت شعیب علیه السلام ول یو کونټی ورکړه په تحفه کې او ګډې چیلې وله ورکړې او دغې وخت کې خدای پاک د ده سترګې بیا جوړې کړې وې تاریخ لیکي چې خدای پاک یې ړوندوالی ختم که الله جوړ که په سترګو باندې وی داسې یو کدن یو کونټی راوانه او دا ګډې چیلې دومره ځان سره واله او زه بیبي دې ځان سره په مخه کا دی چې ورل کونټی راواخېستله ویله وی نه دا کېره دا بله راوړه چې هغه کېښوده بله یې راواخېستله ویله بیا مقه راوړه وی زه راته یم دا کېده بله راواله چې بیا ورغې بلې له یې ګوتې یوړې بیا ول هماغه ګوتو له راځي چې بار یې راوویسته وی زه خو بله عالم ګوتو له مې دا راځي وی ښځه مبارک دې شه دا هغه کونټی وه چې نسبن د ابراهیم علیه السلام نه دته پاتې وه او دا حضرت آدم علیه السلام لس سیدونه ځان سره د جنت نه راوړي یو پکې دا کونټی وه چې بیا د موسی علیه السلام دپاره د لویې معجزې ذریعه وګرځېده نو ګوره خدای پاک څومره لویه مرتبه ورکړه د یو پیغمبر نوسی دی ابراهیم علیه السلام او بل پیغمبر یې زوم شو حضرت موسی علیه السلام او د هغه نه خدای پاک څومره لوی کار واغېسته قوم ته به دقه نصیحتونه کول ولا تنقص المیزان والمکیال په تل او په پیمانه کې کمې زیاتې مه کوئ انی اراکم بخیر زه خو تاسو وینم مال دولت هم ډېر دی دې ته هم ضرورت څه دی بل ځای کې راځي ولا تفسدو فی الارض په ځمکه کې فساد مه کوئ دي بغلاګانې ډاکې کوله حضرت شعیب علیه السلام ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطیب الانبیا ویلی وی په پیغمبرانو کې دله بهترین تقریر چل خدای پاک وروستی دی حضور پاک چې کله معراج ته ته په بیت المقدس کې ټول پیغمبران 1,40,000 ورپسې 2 رکعاته لمونځ کړی دی
نو یوازې مونځ نو هغې کې د پیغمبرانو تقریرونه کړي. حضرت آدم علیه السلام تقریر وکړ، حضرت نوح علیه السلام تقریر وکړ، حضرت موسی علیه السلام تقریر کړی دی، او دارنګې حضرت ایوب علیه السلام دی جلیل القدر پیغمبران به یو پاسېدل او جبریل علیه السلام د سټیج ناظم او سیکرټري و هغه به رابلل. نو حضرت شعیب علیه السلام هم پکې تقریر کړی. نو د پیغمبر علیه السلام او بیا آخره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم تقریر کړی دی. د هغې نه پس مجمع خوره شوې ده او نبي علیه السلام بر اسمانونو ته تللی دی. نو نبی علیه السلام په ټولو پیغمبرانو کې د حضرت شعیب علیه السلام د تقریر صفت کوي. وی خطیب الانبیاء په پیغمبرانو کې داسې خشته تقریر او خشته ښکلې خوږې خبرې چې د انسان زړه ځان ته رامایل کوي د شعیب علیه السلام نه بل مې نه دي لیدی. خلک به د باره راتل، ده به ورته د دین دعوت ورکو. هر قوم ته خدای پاک یو موقع ورکوي، هر ملت له خدای یو موقع ورکوي، خو که هغه لږې لږې ذکې یې ورکړې خو الله اخره کې ټول مسلمانان کړل، نو که د الله تعالی د هغه مهلت ته دې فایده واخیسته خو ډېره ښه ده، او که د هغې نه مهلت نه فایده وانخیستله نو بیا خدای پاک داسې هلاکت او صدا پرې راولي چې د هغې مثال هم ګورې په مخ د ځمکه بیاني. شعیب علیه السلام ورته وایي چې ګوره سم شئ، انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، در باندې د هغې عذاب نه یریږم که ادر باندې راغی و ادر نه چاپېره کړو نو بیا کوئی تقدیرې ته نشي. شعیب علیه السلام ته رب العالمین حکم وی د دې وطن نه هجرت کوه، دې د عذاب وخت را روان ځان ته وباس. هغه ته ووت چې کله ته دې قوم ورپورې ټوکې کولې خندلې ورپس دې ته لار ووت دا قوم، او په دې قوم باندې خدای پاک یو ګرم عذاب راوست. حالانکې د علاقه ګور یخه ده، ما اورېدلې داسې دي، لیدلې مې نه ده، اورېدلې مې چې اوس هم هلته کې 3 فوټه واوره پرته وي. علاقه یخه علاقه ده، الله تعالی پې عذاب راوست د ګرمې هوا په شکل کې. دې ځان له ځمکې تیخانې جوړې کړې وې، هغې ته کوز شو، یخه هغه ګرم هوا ورپسې هلته هم ننوته، نو دوی بار راووته. چې بار راووتل نو الله یخه هوا راوست، دوی خوشحاله شو چې دکه خیري ګرمي ختمه شوه، او دا موسمي تغیرات تبدلات وي او موسم را باندې یخ شو. دې کې یو وریځ پرې راغله، داسې وریځ راغله چې هغه ډېره ښکلې یخه وه او دوی ته رانږدې شوه، او دا ټول ورپسې راووتل، د هغه خپلو سمسو نه د هغه وریځې لاندې شو. نو 3 عذابه پې پرله پسې راول. لاول پې زلزله راغله، ځمکه وجړقېدل. تاسو ولیدل مخکې کالونو 2-3 کاله مخکې ایمانسیرۍ علاقه باندې کومه زلزله راغله؟ ما اورېدلي د خلکو لیدلې مې نه دي، وی غټ غټ بلډینګونه 6 چته دا داسې زمینبوز ځمکه کې ننوتل چې وی د هغې اړو نام و نشان هم نه دی معلوم، او داسې لوی لوی شقونه او کندې په ځمکه کې جوړه شو، سړکونه او غرونه په ځمکه کې ننوتل. د خدای پاک د زور مقابله څوک کولی نشي کولی. لاول پې زلزله راغله، د زلزلې نه پس څه وشو؟ جبریل علیه السلام پې یو چغه وواله، ډېره هیبتناکه د هیبت چغه. او 3 نمبر د هغه وریځ نه پې د پاسه اور راوورېد، داسې اور پې راووتېدل، ټولې ختم کړم کأن لم یغنوا فیها، داسې ریز مریز کړل لکه چې په دغه علاقه کې انسان روسېدلې قدر هم نه، داسې خدای پاک تباه و برباد کړ. دارنګې تاسو پروس کال دا سیلاب ونه دي، هلکه سیلاب راغی د کوم ځای نه؟ د کالام د غرونو نه. نه، یوازې کالام غرونه نه دي، ګیر چاپېره چې څومره علاقې وي د ټولو نه اوبه را روانه. یوازې دلته نه دی، زمونږ د پېښورونو طرفونو ته وګورئ، دا خورونه مړونه، دا څومره سیلاب پرې راغی، او داسې راغلل چې هغه غټې غټې آبادۍ وې او غټ غټ پلونه و چې هغه په دغه په بمونو هم نه ختمېږي، هغه غټې غټې آبادۍ او هغه غټ غټ پلونه نیست و نابود او ختم شو. د خدای پاک د زور څوک مقابله کولی نشي کولی. د مږې په پنجره کې ورته غوښه واچئ او مالګې مسالې پې ورته ودوړئ او په غوړو یې هم وله وترسئ، او په هغه دننه په پنجره کې ورته غوښه هغه ټوټه کېږي او ښه خوشبویه کړي. څه دپاره؟ چې دا مږې ورپسې د سوړو نه هم راوځي، دومره خوشبویه چې د هغه مږې هغه سوړو کې دننه هم راوځي،
او په هغه پنجره کې خو ورته ښکاري دا غوښه ننوځي او څونه به ورته دا مږه خوشحاله چې داسې نعمت پې مونتی دی چې د دې نه اعلی نعمت بل نیست، دومره خوشبویه دی او څونه اعلی دی او د څوک شتم نه راته پروت دی، دا لګی هغه غوښه خوري 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 خوري، دا نعمت دی. لیکن کم ماشومانو چې پنجره یې ښودې د کوټه کې ورسره لاس کړي هغوی بارزوئ، هغوی وي ځکه خیرې ګیره کړي او ماشوم بل ته وایي شروع پې نه کوو، صبر وکړه که نه هسې مري، یو دوه درې نوړی خو خوري که نه، څه به بیا ارمان کوي پرېږده چې لږه غوښه خو خوري. مګر غریبه په دې سوچ کړه چې ما نعمت مونتی دی او بار چې کوم ماشومان ډنډو په لاس ولاړ دي هغوی وي ودرېږه پته به درته ولګي لږ درته صبر کوو، هغه نوړی یا نیمه خوړلی او یا نیمه نه خوړلی چې ماشومان پې کراکېږي، څوک یې اوبو کې منډي او څوک په کوټه کې ونیسي. دقه رنګې دا بعضې ګنده مال مونږ ته د مږې د هغه خوراک په شان خشته ښکاري، مونږ وایو دا خو د خدای لوی نعمت دی. هلته فرشتې څه وایي؟ هغوی وي صبر وکړئ او څو ورځې درته ګورو، لږ غوندې پې ژبه مه به ووهئ، په دا نیمه کې به پاتې ډنډې ورسره دي، دوې ورځې پس مرئ، میاشت پس به درنه ساه خېږي، کال پس به درنه ساه خېږي. بې وقوفه دا خوراک د نعمت نه دی، د مږې د پنجرې غوښه ده. او بعض انسان له داسې خدای نعمت ورکوي لکه یو سړی چې خپل نوکر له خوشحاله ډوډۍ ورکوي. زما وروڼو د دنیا په مال غاوره کېږي. عادیان وګورئ، سمودیان وګورئ، د نوح علیه السلام قوم وګورئ، او دارنګې د موسی علیه السلام د فرعون قوم وګورئ. د دې نه غټ خلک درانه خلک نور تېر شوي، د عادیانو په شانتې خلک الله اکبر غټو غټو تنو والا او غرونو کې به یې دننه سرنګونه ایستل او په غرونو کې دننه آبادۍ به یې کولې. لیکن چې کله د خدای عذاب پرې راغی داسې شو کانهم اعجاز نخل منقعر، لکه د کجوره باندې کجورو په باغ باندې چې هوا راشي زول او طوفان او دا تنې دقسې لوړې پرتې وي، دقسې تباه و برباد شي. دارنګې د شعیب علیه السلام قوم پیغمبر پورې به یې ټوکې کولې، یو نیکانو خلک پورې ټوکې به نه کوي، علماو پورې ټوکې به نه کوي. څوک د دین دعوت درکوي او نیکي درته ښایي ټوکې ملنډې به نه کوي. ها اوس دا مونږ ته دا چل ښایي هلکه د مړه ته یو زبرګ پکې ښې که نه، مونږ نه سره زبرګان جوړی چې څوک مونځ کوي دیم راته مولا شو، او که څوک چاته لږ غوندې دعوت ورکړي چې دا ګناه مه کوه ښه تم لارې زبرګ شوې. ها دا هلکه د دې خبرو څه مطلب؟ دا د شعیب علیه السلام او د پخوانو پیغمبرانو د قومونو پیغورونه دي چې هغوی به خپلو پیغمبرانو ته پیغورونه ورکول او چې جړل به یې خدای ته ها دې مکر دی ګوره د مکر د وجې نه جاړ. اوس خلک داسې وایي که نه، که څوک د خدای د یارې نه هم جاړي نو خلکو پورې دا ټوکې کوي. مونځ ته دا چل ښایي الصلاتک تأمرک ان نترک ما یفعل آباؤنا، مونځ ته دا چلونه ښایي دا ټوکې به پیغمبرانو پورې کولې. نو یو چې څوک درله د نیکۍ دعوت درکوي عمل پې وکړه، که عمل نه شي ګورې ټوکې ور پورې مه کوه. هر څه ریکارډ کېږي ګورې، دې ته مه ګوره چې زه څه کوم. دنې بس دا لاړل افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. دا سوچ مه کوه چې ګنې دا هر څه ما بس پیدا کړي دي او ماله به واپس نه راځې. نو دا څیزونه به نه کوې، ځمکه کې فساد به نه کوې، غلا غلطي ډاکه به نه کوې، او په وزن او په تله کې تګي به بلکل نه کوې. یوازې وزن تله نه ده، ګورې ما د دې مختلف قسمونه وښود. حرام خوري د دې نه خطرناکه ګناه بله نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په یو جهادي موقع کې صحابو اوسې ښکار کړې وه. هغه اوسې چې د ځان نه پړې اوږد که یا وشله وراله نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې ودرې زور یې وکړه ورسېده ونه د الله رسوله د ستا دې ملګرو ښکار کړې یم او ما د دې پړي نه پرانېږده په دا پلانکي غار کې زما ماشومان بچي دي. ګوره حسین نبي علیه السلام سره خبرې کړې وي، دا د حضور پاک معجزه ده. زه به لاړه شم او دغه خپلو بچو له به پی ورکړم، بچي راته وږي او بیا به راشم. نبی علیه السلام مبارک ورته فرمایي په تا سید بار دی، هسې نه که زه دې پرېږدم ته خو زما دې ملګري ښکار کړې، که زه دې پرېږدم او بیا را نه شې وی داسې قسم به درته وخورم چې په مخ د ځمکه د اسمان لاندې د هغې نه سخت قسم به بل وی څه قسم به وخورئ؟ وی ښه ته ما پرېږده او که زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت په ورځ د حرام خورو په سب کې پاسئ، بلکې دا ماته د حرام خوارو تعبیر وکړه
هغه کې عشارین لفظ راغلی دی د هغې خلکو په صف کې مې پاسئ چې دا د زکات دا کرمینان او منبران دا عشرونه تقسیموي او دا عشرونه ویشي او دا خلکو نه غونډوي د دې خلکو په صف کې مې د پروردګار پاسئ وی چې دا لفظ دیوسی وي د نبي دا وجود مبارک داسې وړچېد وی ډېر مضبوط قسم دی خوړه واقعي په مخ د ځمکه او د اسمان لاندې دې نه خطرناک قسم بل نشته صحابو ته یې د اوسۍ پران چې پرېنستله اوسۍ له خپلو بچو له پی ورکړل دقه ده چې واپس راغله صاحب ما خپل کار وکړه خپلې ډوټي حضور پاک هغه صحابي ته وي د اوسۍ پرېږدئ او بیا عام اعلان وکړه وی د بچو په ورځو کې ښکار به بالکل نه کوې ځکه یو حیوان چې د ښکار کوه د سره د دوه درې څلور بچي هم برباد کړ د بچو په وخت کې چې د مرغۍ ویش ده هغې په جاله کې چې کوم یو دوه بچي دی هغه مړه شو ځکه هغې د برې افسوس کړي نو د بچو په وخت کې به قطعا ښکار نه کوي او هغه اوسۍ یې پرېښودله نو حرام خوري دا ډېر خطرناک شی دی ګوره او مسلمان سره ټګي کول دا ډېر خطرناک شی دی موږ ته دا اړو څه ښکاري نه موږ ته را ټګي سم نه ښکاري موږ وایو مړه دا خو څه وړه غوندې خبره ده 2 روپۍ دي یاره د یو نه دي 2 وانې او د بل نه دي 2 وانې او د بل نه دي 3 وانې او د بل نه دي 4 وانې دا به کم دی لا پیټې په شا ګرځی د قیامت لویه ورځ یې نه که نه او دا چا له ګټې د دې زمانې بچو له او په کېږي زما دا کشرانه لکه په تاسو ځواني او بوډاوالی رانوان د دې زمانې بچي خدای ګواه چې داسې خلک مې لیدي دي رښتیا درته ویم په جنازو کې مې داسې خلک لیدلی دي رښتیا درته وایم چې د خپل پلار جنازه کې زوی نه دي شریک شوي حلال رزق حلال تجارت وکړه چې څومره دې ډېره کړه حجونه به پکې وکړي عمرې به پکې وکړي جومات به جوړ کړي مسلمان سره ښېګړه به وکړي رشته دارانو دوستانو سره ګاونډیانو سره به وکړي نو فایده به دې ډېره زیات او که حرام دې زیات کړ نو ځان لرې تاوان ورکړه ځان مه تاوانې کړه قرآن شریف کې اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا هر پیغمبر ته الله دا اعلان کړی دی نو پیغمبر قاسم پاک دامن دا ورته ولې وایي یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلوا من الطیبات ورې پاک رزق وخورئ واعملوا صالحا او نیک عمل وکړئ اول نمبر حکم د پاک رزق او دویم نمبر رزق دویم نمبر اعلان دا نیک عمل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی ډېر کات یو سړی وي اشعث ببر سر به وي اغبر دوړې به پې الوتي او رفع یدیه الی الله الله ته به لاسونه پورته کړي او چغې به یا رب یا قاله پیغمبر زم الفاظ دي یا رب یا رب یا رب یا رب ای ربا ای ربا ای ربا انا یستجاب د دعا به څه قبلي نه قبلېږي دعا ولې وی ملبسه حرام ملبسه حرام لباس نه ماکلو ډوډۍ حرام مشعوبه حرامې چې کوم ځای سملي هغه دی د حرامو انا یستجاب کوم ځای نه به د دعا قبول نه قبلېږي سر ببر جامې شتېدلې او یا رب یا رب یا رب دعا به نه قبلېږي تمارو دا عادتونه او حضرت شعیب علیه السلام بالخصوص د هغه قوم کې دا یو عادت نو د ټګې او د دوکې نه به ځان ساتئ او د ټګې او د دوکې مختلف قسمونه دي یوازې د دکاندار ټګي او دوکه نه ده دا زمیندار هم کوي ګورې ټګي دوکه هغه پکې کېږي ما الوګان چې بازار ته وړي لاندې پکې سا چولي او برې سا چولي لاندې والده او بره دې پې غټه چولي ولې خلک دوکه کې دا خو ګناه ده الحمدلله ټماټر چې وړي لاندې یو شان پراتی بره بل شان پراتی ګورې دا رنګ کاټونه ورکوي او پکې قسم څیزونه رنګونه وله جوړوي دا ټوله ټګي نه ده دا دوکه نه شوه د هر چا چې د غلا څومره وس کېږي ما راته وي د غلا مختلف قسمونه د چا چې د غلا کم وس کېږي پخوا به دا کبان خلکو اخیستن وي غوږونه وله وګورئ هلکه چې غوږ یې تورې نو وي دا زوړ دی چې غوږ یې سپینې سورې نو وي دا تازه دی ما ته چا خبره کوله ما ته یې د غوږونو نه پته نه لګي وی په دې غوږ وله څه مساله چې دا هر غوږ سوري اوس مې دې سره څه کوي مونږ وله دا غوږ وکړ
اوس د هغه په خپله غوږ وګوره دی غوږ ته د ناطق سوري د قیانوس د زمانې زوړ کب وي او غوږ بې زوري وایي دا پسې مسایله مګي دې سره ټکې دې ټکې سره د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي د هغې مبارکه وینا ده اوږد حدیث ده بیا ورته مفهوم وایي وی دا امانت چې دی وی دا قرآن شریف نم حکم دی او د حضور پاک په حدیثو کې د امانت حکم دی وی تاسې وخت به راشي چې دا امانت به د خلکو نه داسې وځي داسې چې وی ماسخوتن اوده کېږي نو دی به امیني او چې سار پاسي خیانتګر به وی خلک چې سودا کوي وی به چې هلکه په پلان کلي کې یو سړی دی هغه ښه دی د هغه نه سودا وکړه په پلان کلي کې یو سړی دی داسې ده اوس که نه ده خلک یې تپوس کوي پېښور ته ځي سودا له پېښور ته چې سودا نه ځي هلکه چا نه دا سودا وکړه هلکه پېښور خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی مردان خو ټول د دوکاندارانو ډک دی چارزاده خو ټول د دوکاندارانو نه ډک دی چا نه سودا وکړم یو د یو نه تپوس کوي یاره جي پلانکي دوکاندار نه وکړه په هغه زرګونو دوکانونو کې یو یې په ګوته کې پلانکي نه سودا وکړه ان فی بني فلان رجلا امینا وی پلانکي دی کې یو سړی دی ښه سړی دی هغه نه سودا وکړه بل چا نه مه اخله په سلو کسو کې په زرو کسو کې یو باندې به د خلکو اعتماد وي په باقي به د خلکو اعتماد نه دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وینا بیا دې راغلی د مکې مکرمې ته او په مکه مکرمه کې د یو سل څلوېښتو کالو یعنې د اوو شلو کالو په عمر کې وفات شوی العالمین مسلمان باندې په هره زمانه کې آزمایش امتحان راولي د مسلمان په مال باندې د مسلمان په بدن په اولاد خو آخر کې کامیابی فتحه دا بیا د مسلمانی یو زمانه کې بني اسرائیل د موسی علیه السلام د زمانې نه پس لږه غوندې سرکشي پکې پیدا شو د الله نافرماني یو قوم په الله مسلط کې چې هغې ته عمالقه وایي هغې رالل او په دې بني اسرائیلو باندې حملې وکړې او بني اسرائیل یې تقریبا ختم کړل دا د موسی علیه السلام د وفات نه پس خبره ده د بني اسرائیلو چې کوم عبادت خانې وې لکه زموږ چې جوماتونه دي دی روان کړل مکمل یې وغورځول او د هغې کتاب و تورات کوم چې په موسی علیه السلام باندې نازل و د الله کتاب لکه زموږ دپاره قرآن حکیم دی هغه تورات یې وسوځه او ختم یې که او چې څومره د هغې تورات نسخې وې د چا په کور کې وې که په عبادت خانو کې وې که بازارونو کې وې هغه یې راایستلې او سوځولې وې د نه تورات ختم کړو او چې کوم د بني اسرائیلو مشرانو که هغه د مذهب مشرانو او که هغه د سیاست او د قوم مشرانو ټول مړه کړل د بني اسرائیلو ډلې یې ختمې کړې ځای په ځای وتښتېدل او ملکونه یې وله تس نس کړل پیسې یې ترې واخېستې ښځې یې ترې بوتلې ماشومان بچي بوتلل هغې غلامان کړل ښځې ځان له وینځې کړې او بوډاګانې یې پرېښودل او چې کوم د جنګ ځوانان و هغه یې ټول مړه کړل ټول طاقت د بني اسرائیلو د عمالقو د لاسه تس نس شو یو غټه ابتلا ته راله کافر که په دې دنیا د الله نافرماني کوي نو د هغې دپاره خو هسې اخرت عذاب دی جهنم دی او مسلمان که دلته بدعمله شي او نافرماني شروع کړي نو الله ولا عذاب ورکوي الله دې بني اسرائیلو له عذاب ورکړه او سخت خطرناک عذاب یې ورکړه پروردګار داسې کول چې د هغې کم علما او کم عبادت والا خلک وغه مړه شو مشران مړه شو چې د الله تعالی په مونږ کې پیغمبر پیدا که او پیغمبر د دین تعلیم به کو خلکو ته به عبادت خو زور د تورات هغه جند او د تورات تعلیمات ورو بیا جمدي شو
چې زمانه تیره شوه نو بني اسرائیل د یو ځای بل ځای نه راغونډ شو دوی خو منتشر شو یو قوم یو ځای اوسېده بل قوم بل ځای اوسېده بل قوم بل ځای اوسېده وتښتېدل تتر بتر شو عمالقو سخته سزا ورکړه بیت المقدس یې ورته ختم کړ وانې که او دوی سره چې کوم تابوت و مسلمانانو سره یو غټ صندوق و د لرګي او په هغې کې د پخوا پیغمبرانو د آدم علیه السلام امسا و پکې د موسی علیه السلام تبرکات و پکې د ابراهیم علیه السلام تبرکات و پکې د تورات نسخه و پکې د ابراهیم علیه السلام صحیفې وې پکې ایم ته یوړه ځان سره دا به بني اسرائیلو د جنګ په وخت کې استعمالو چې کله به چا سره جنګ و نو دا صندوق په ځان سره وړه د دې صندوق په برکت به الله فتح ورکوله ایم ته یو دا شمویل علیه السلام چې کله لوی شو الله نبوت او پیغمبري ورکړه د بني اسرائیلو بعضې مشران ورته راغونډ شو ورته یې وویل چې داسې کار دی هرې عمالقو خو په مونږ ډېر ظلم کړی ته لا پیدا هم نه وې ځکه دې خو د مورګې راکړو او مونږ له ډېر سخت عذاب او سزا راکړې ده او زمونږ یې ډېره رسوایي کړې ده ښځې رانه بوتلې ماشومان یې بوتلل اوس هم هغې سره وینې غلامان دي ځوانان یې راله مړه کړل مشران د قوم او د مذهب هر څه ختم کړل نو ته مهرباني وکړه مونږ له یو مشر جوړ کا یو بادشاه راله مقرر که یو مشر جوړ کا چې مونږ ټول په هغه متفق شو راجمع شو د عمالقو سره جهاد وکړو د دوی نه خپل بدل وایي حضرت شمیل علیه السلام ته خو پته وه ورته یې ویې ګورئ داسې به ونه کړی شی لاول خو که ما دله بادشاه جوړ کړو او به یې نه منئ او که ویم منئ نو ما ته تاسو معلوم یې جهاد نشئ کولی وی نه که نه وی ګوره ما ته پته ده حضرت موسی علیه السلام چې زموږ مشر و پیغمبر و هغه چې کله تا جهاد یې کو قوم ورسره دی او چې قوم یې کله هغه کافر دشمن ولیده وی اذهب انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون ای موسی د تا خدای د جنګونه کوي او موږ به دلته ناست یو موږ په دې کې نه یو زمونږ مشرانو ستاسو مشرانو موسی علیه السلام ته داسې نه دي ویلي او بیا بل پیغمبر حضرت خزقیل علیه السلام هغه الله راولېږه د موسی علیه السلام نه ډېر وروستو نو هغه تاسو ته ووایي زمونږ مشرانو ته ووایي چې راځئ چې جنګ کوو نو تاسو ورسره پاسېدی او چې دشمن ته ودرېدی نو ټول ته وتښتېدی نو څه یو غر ته وتښتېدی او څه بل غر ته څه بل غر ته نو الله در باندې هلته داسې عذاب راوسته چې ټول یې مړه کړی نو سم شی پام کوئ زمونږ مشرانو د موسی علیه السلام سره هم دا چل کړی دی په ځای پرېښی دی او حضرت خزقیل علیه السلام هم په ځای پرېښی دی نو که ما هم دله اوس یو بهادر انسان او یو بادشاه مقرر که یقین مې در باندې نه راځي چې جنګ به وکړې د تیارې خواره یې من او سلوا به یې خوړل که نه تیار ترنجبین او تیار سیسې او مړزان به ورته راتلل او په هغې کې به هم لا پیاز او مسور غوښتل د هغې خلکو اولاد نه یاست به هر کیف دی وی چې نه مونږ به ولې جنګ نه کوو مونږ خو دومره رسوا شوي یو ذلیله یو چې د حد نه او چې د سترګو د لګولو ځای نشته مونږ خو دغې ظالم قوم کافرو برباد کړي وو زمونږ جوماتونه زمونږ د الله کتاب او زمونږ د دین او د قوم مشران او ښځې زمونږ خو تبۍ کړې ده مونږ له شا به یو بادشاه مقرر کا او مونږ بلکل ورسره ځو او د دې کافرو نه خپل بدل اخلو او په دې بادشاه به دا ټول بني اسرائیل راغونډ شي یو ځای به شو پرې ټول وی ښه وی ښه زه یو کس سره مقرروم نو په دې د ده په رعیت کې یو کس و طالوت د هغه نوم و هغې وله بادشاه مقرر دا هغه زمانه وه چې بادشاه به جوده او پیغمبر به جوده پیغمبر به بادشاه نو بادشاه به پیغمبر هغه زمانه وه دولتمن سړی به دې مونږ له بادشاه کړو دا غریب سړی دی نوم به اعتراض و ګورې ما درته نه وی چې لاول خو د لکه ما بادشاه مقرر که نو تاسو هغه باندې متفق کېږئ نه او که متفق هم شئ نو د جنګ ځوانان نه یې خو تاسو غوبل کوو نو وی نه داس دا مونږ نه منو وی اوس خو ما د الله سره مشوره کړې ده ما خو د ځانه نه دی مقرر کړی زه خو پیغمبر یم الله په مشوره مې دا سړی بادشاه مقرر کړی دی بدبختو که دا مو ونه منه غر کېږې نو بعضې کسان خو د خپلې خبرې نه واپس شوي ټیک ته وبه منو بعض وویل چې یاره دا خو زمونږ لکې شک دی او دا خو غریب دی او مالدار نه دی او د قوم مشر خو مالدار پکار دی
وی مونږ له څه نښه راکړه. هغه وی ښه یو نښه به د الله نه وغواړم. وی پروردګاره د طالوت خو ما ستا په مشوره د قوم مشر جوړ کړو، بادشاه مې جوړ کړو، خو دا بعضې خلک اخوا دېخوا کوي، یو نښه وله راولېږه. الله وی زه نښه هم درلېږم، ټینګ یې کا. د ټینګېدو قوم نه دی بني اسرائیل، ټینګ یې که یو نښه درلېږم. هغه تابوت چې کوم دی هغه کافرو وړی و، تختولی و تی، او په هغې کې هغه تبرکات پراته و، د تورات نسخه پکې پرته ده، او د ابراهیم علیه السلام او د آدم علیه السلام صحیفې پکې پرتې دي، او د مختلفو پیغمبرانو تبرکات پکې پراته دي. هغو کافرو ځان سره وړی و، او کافرو به یې ډېر خیال ساته، ځکه هغې کافرو به هم ځان سره دا ګرځو په جنګونو کې، نو چې په کوم ځای به ورتلل نو کامیابي به یې مونته. الله داسې وکړه چې هغه تابوت هغې پورې الله سپېره کړه، هغوی خدای سپېره کړه. چې کومه علاقه کې تابوت پروت و نو په هغې کې وبا ولګېده. هغې ویره دا جوړ د دې چل دی دا هغې قوم ته وړو. چې هغې قوم ته یې وړه هلته بیماري خوره شو، وی هغې قوم ته یې وړو. بل کلي ته یې وړه هلته بیماري خوره شو. خو دا لرکول پکار دی. چې ویې سوځو ماتې کړو، وی نه ګورې وسوځویم او ماتویم ځکه د پیغمبرانو تبرکات دي پکې. خو داسې به وکړو د خپل کلي نه به یې چېرته بل خو چېرته به یې وړو. وی داسې وکړې یو د غوا ریړی راوسته او دا صندوق یې په هغې کې کېښوده، او د بني اسرائیلو طرف ته یې وله مخه ورکړه، وی زه یې ورسره ما ویې شړی بس دا به هغې کره ځي، را په مخ یې د هغوی په ریړه کې واچوه، تابوت پکې پروت دی او را روان دی، شپه ده. هغه هغوی نیغ راغی او د تالوت د دروازې مخکې ودرېده، نه مخکې قدم او نه وروستو قدم. خلک چې را پاڅېدل، شمویل علیه السلام ته یې وویې یا تابوت خو دغه دی راغلی دی صندوق، او خو په هغه هغوی ریړه پروت دی او د توالوت د دروازې مخې ته ولاړ دی، نه هغوی مخکې دي نه وروستو. وی دا نښه شوه. اوس منې؟ وی اوس یې منو. بس اوس خو ځکه منو چې نښه راله، او اوس به دا صندوق هم مونږ ځان سره ګرځو چې مونږ حمله کوو، نو مونږ له به الله کامیابي راکوي، لکه زمونږ مشرانو چې به دا ځان سره ګرځو الله به کامیابي ورکوله. طالوت یې وله بادشاه مقرر کړ. هغه ته یې صندوق ځان سره واخله او لښکر واله ورځه په د عمالقه جهاد ورسره وکړه. دې مخیار و ده وی چې دا خو ما ته معلوم قوم د بني اسرائیل دی، خو هر دی تېښته کړې ده، دا خو نران نه دي. هسې نه چې څه پکې کلک هم شته، مضبوط هم ایماندار هم شته، خو جنګ کې دا قاعده ده چې یو کس هم منډه ووهل د نور وړه خویی. نو که دې کې د لس شلو دېرشو کسانو منډې ووهلې، خو زمونږ به هم زړه خور کي. نو هغه په یو تجربه کوله، یو نهر و په هغې تېرېدل چې جهاد له تلل، د هغه کافر او جابر بادشاه، د هغې قوم د جابر بادشاه دغه زمانه کې جالوت نوم و، د هغه جنګ له تلل. نو چې هغې له تلل نو ده په یو شرط ولګو. هلکه یو شرط در باندې لګو، وی ما سره به جنګ له هغه سړي ځي چې په دې نیر پورې وځي، خو د نیر نه صرف یو چونګ اوبه څکي او باقي به نه څکي، یو چونګ به څکي، او که چا زیاتې اوبه وڅکلې ګوری به ځان سره نه پرېږده، او تلې هم را سره نه شي. چې هغې د هغه خپل بادشاه په حکم عمل وکړو، یو چونګ یې بې راواغستې هغې وڅکل، خو که نیر نه پورې وتل نو چې چا اوبه ډېرې څکلې وی بیا تږي و. د خدای شان دی ګرمۍ کې چې اوبه څومره ډېرې سړی څکي که نه، نو هغه نور هم تږي کېږي. بیا پنیر راغوټه شو، بیا اوس کله چې پورې بوتل بیا به رالل پنیر به راغوټه شو. اخره کې طالوت ته وایي مونږ خو د تلو نه یو، دا خو ډېره ګرمي ده او بلو به موږ کلې مونږ خېټې چوي، مونږ مزل کم ځای پولی شو. او هغه 314 کسانو وی چې مونږ ستا په خبر عمل وکړو، یو چونګو به موږ کلې تنده مو لږه سړه شوه، مونږ کې د تلو طاقت شته، دا نور نران پاتې شو. 314 یې ځان سره نبي علیه السلام فرمایي، بخاري شریف کې حدیث د بدریینو متعلق، وی زمونږ شمیر د بدر د صحابو د طالوت د لښکر برابر دی، د طالوت د لښکر شمیر هم 314 او دا هم 314 چې مخکې لاړل دي خوشنخې ته پرېوتل. مونږ د کار نه یو صاحب خېټې هم پړسېدلي دي، دا د جنګ ورځې نه دي، دا ګرمي ده. او تاسو وی بدبختو جهاد ده. 314 څه وی هغې دعا کوي، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا الله مونږ له استقامت راکړي، که مونږ ته هر څومره تکلیف پېښېږي خو چې مونږ صبر راکې پیدا شي، استقامت خپې کلکې کې چې ونه تښتو، او الله د کافرو مقابله کې امداد به هم څه کړي. څونه مزیداره دعا ده، امداد ته هم څه کړي. او بیا د خپل طالوت ته وایي مه خفه کېږه، کم من فئة قلیلة غلبت فئة کثیرة بإذن الله. چې د الله امداد وي که نه، نو کله وړه ډله په لویه ډله باندې بری موني. مونږ له به الله امداد راکوي.
طالوت لغټ شو چې ځکه دغه د زرګاو لښکر رانه پاتې شو خو پاتې ښه دی داسې هم د جنو دا به تښتېدل دا 314 به هم خویول دا اوس مضبوط کسان پاتې شو جالوت چې راغی میدان ته 1,00,000 فوج ورسره 1,00,000 او ښه مضبوط جوش کې رالل چې ښه بني اسرائیل خو ما تتر بتر کړي زما مشرانو د دې خو مونږ کتابونه او جوماتونه او مدرسې هر څه روان کړي دي دا خو مونږ ختم کړي دي دا بیا راشته شو راته او دې ته خو هم اطلاع وه چې اتیا زر دي خو چې ویې کتل نو قوم ته یې هم لیدې زما روبه نو ټولو تښتېدل او دغه 200-300 پاتې دي او دا به همداسې نه وجنی دا به جمدي نیسو او دې ته به مونږ چل ښو دا به مونږ د دې ټولو دپاره د عبرت نمونې ګرځو الله لو به جمدي به نیسو او دا ټول به پرې یرو خو جالي ډېر پهلوانه مورونو ډېر پهلوان او ډېر بهادر و هغه زمانه کې خو ډز به د پهلوانۍ جنګ به د پهلوانۍ به توره به ورسره وه او مخ به مخ به یو بل سره جنګېدل پهلواني به یې کوله داسې خو نه چې د لرې ځای نه یې ټوپک په ترخ کې نیولی دی او پټ ډزو کې وتښتې دا جنګ نو توره به ورسره وه هغه به میدان اوړه چې کم به ښه مضبوط پهلوان به بهادر به و جالوت میدان کې راووتو او دې بني اسرائیلو ته وایي تاسو ته ستاسو نیکونو ته زموږ نیکونو سبق نه دی کولو او که جمدي پاتې شو غازیان به شو د مجاهد څه دي خو الله ته به راسره امداد کې او یو اعلان یې وکړو وی زما په لښکر کې چې چا هم جالوت مړ که فتح به الله مونږ له راکوي نیمه بادشاهي به م ورکوم او خپله لور به مله ورکوم نیمه بادشاهي به م ورکوم او زما لور شهزادګۍ هم ورته پنې کوي دا اعلان دی حضرت داود علیه السلام دغه وخت کې په دې لښکر کې دی او چې په لاره ته د مفسرین لیکي ځان سره کاڼي واغېښتل یو څو کاڼي را واغېښتل او هلک دی د 6 ورونو سره ملګری دی 6 ورونه یې په دا جنګ کې وي پلار یې په دا جنګ کې وي او ده ته پلار وایي چې بچې ته خو کشر یې ته شاته ودرېږه وایي نه بابا دم دې جنګ کې شرکت خو وایي ګوره 6 ورونه دې پکې دي وایي نه خو چې جالوت راووته او دا خپل زور وباسي او دا چغې وباسي او په مسلمان دبه وکړي ده پرې ورغروال او چې غزار یې پرې وکړه او هغه داسې و چې د سر نه خپو پورې په وسله کې پټ و او چې غزار یې پرې وکړه دا سر پرې ولګېد مردار پرېوت داود علیه السلام مسلمانانو وی الله اکبر او چې هغې قوم یې وکتل چې جالوت خو د مرو پردید او په یو غزار باندې مړ شو نو دا قاعده ده چې مشر مړ شي د کشرانو خپې لګې غوندې وخوېږي دې خوا پې دې نورو حمله وکړه الله داسې وکړه چې جالوت لښکر له مضبوط شکست میلو شو څوک مړه شو څوک خو تښتېدل وقتل داود جالوت واتاه الله الملک الله وله بادشاهي ورکړه طالوت ورته وایي بس تا ته زما فیصله شوې ده زما لور به هم تاله در کوم بادشاهي هم ستا شو هلته وله بادشاهي میلاو شوه د بادشاه لور ورته میلاو شوه دلته پروردګار ورته پیغمبري ورکړه لومبې په مخ د ځمکه چې بادشاه هم وي پیغمبر هم وي هغه حضرت داود علیه السلام دی بادشاه هم شو پیغمبر هم شو دې نه مخکې چې بادشاه به پیغمبر بنو او چې پیغمبر به بادشاه بنو الله فرمایي آتیناه څنګه دی ما وله علم او پیغمبري ورکړه حکمت مې وله ورکړه او ما وله بادشاهي هم ورکړله بادشاهي دواړه ورته میلو شو راغې بني اسرائیل یې رايوځای کړل په بني اسرائیلو کې یو قوت او یو طاقت پیدا مضبوط لښکر یې پروردګار هلاک هم 314 وو او د نبي علیه السلام د بدر چې کوم مجاهدینو هغه څومره وو هم 314 بالکل دغه مجاهدینو خبر رښتونې شوه چې بعضې وخت کې وړلله چې د الله امداد او د الله توفیق ورسره په لوی ډله باندې زوره ورکېږي او غلبه کوي الله وله نبوت او بادشاهي ورکړه اوسېده دا د موسی علیه السلام نه 1500 کاله پس دی تېر شوی دی 1500 کاله پس او د ابراهیم علیه السلام په نوسو کې راځي ګوره د نبوت په خاندان کې دی د یعقوب علیه السلام ډېر یهودا د هغه نوسې دی د هغې په اولاد کې راځي یعقوب علیه السلام په 12 زامنو یهودا په اولاد کې دی او د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام د هغې اولاد کې او پروردګار والله عمر هم زیات عمر عجیبه طریقې سره زیات شو ګوره بادشاهي میلاو شو پیغمبري میلاو شو عمر یې لږ دی 80 کاله د الله په علم کې په فیصله کې روشنایانه وي پړقې دی وی الله دا پکې څوک دي
وی دا پیغمبران دي که ستا په دې اولاد کې نو د خوښ شو په هغه ځای نو تپوس ترې کوي وی الله عمر دې وله څونه مقرر کړی دی څونه عمر دې وله یې ښودی دی وی 80 کاله نو چې آدم علیه السلام کل عمر ته وکتل چې زما خو 100 کاله 1000 کاله دی او ده ته یې وکتل چې دا خو 80 خو ډېر معمولي پوټې غوندې شی دی وی الله عمر وله زیات که 80 کاله ډېر کم دی ډېر خشته ښکلې پړقېږي چمک وي وله زیات که وی نه ما چې چاله څومره عمر مقرر کړی دی حقه به یې د هغې نه پوټې زیاتوب ونه کوم دا د الله فیصله دی چې څه مې مقرر کړی دی حقه عمر به وي نه پوټې زیاتوب ونه کوم نو حضرت آدم علیه السلام خو ښکل عمر ډېر وی الله که زه له د ښکل عمر نه لږ غوندې ورکړم وی انته وذاک دا ستوره د خبر نه که ورکې ورکوله وګوره یاد وساته که د خپل عمر نه دې وله عمر ورکړه نو ستا به کمیږي ما چې کومه فیصله کړې ده همغه به لکه یو سړی جومات ته 1000 روپۍ راوړي او دا په دې 3 کسانو تقسیم کا او یو کس وي چې د یو له پکې زیاتې ورکه ابو وروره ما هم دقه 1000 دي اوس که ته زیاتې ورکې خپل حصه وله ورکړه الله وی زما د عمر فیصله هم حقه ده که ته وله زیاته ورکې نو آدم علیه السلام ګورې ستا د عمر نه به کمیږي خوښه دې خپله ده وی رب زده من عمري 40 سنة هغه خو د عمر شروع هم نه دی که نه د کله خو په جنت کې د دنیا ته خو راغلی هم نه دی او 1000 کله خو هغه ته ډېر لوی شیخ ښکاري نو بس هغه وی زما د عمر نه 40 پله ورکه پروردګار 40 کاله عمر حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آدم علیه السلام کله دنیا ته راغی او الله خو ورته ویلي چې عمر به دې 1000 کاله 40 کاله پاتې شو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی و ټیم کوم ځای پوره دی شمېر دې کړی دی یو که نه الله را لېږلی منو الله به شمېر کړي وی داسې کار دی چې زما عمر کې اوس هم 40 کاله پاتې وي ما ته الله 1000 ویلي 40 کاله مې عمر پاتې دی ما یو ورځ شمېرلې ده ملک الموت الله ته رجوع کړه چې الله خو داسې وایي ورته یاد کړه چې ستا 1000 و خو 40 د داود علیه السلام له ورکړی دی راغی وی ولې تا خپل نوسي ده داود علیه السلام له 40 کاله نه دي ورکړی وی نه ما نه دي ورکړي نسیه وجحه ده ایری ویر د هغې زمانې د هغې دغه دار داسې مثال دی د هغې علاقې لکه سړی چې خوب ویني بعض انسان ته خپل خوب یادي او بعض انسان ته خوب یاد نه یېري نو اخو د بلې دنیا معاملې وي نو آدم علیه السلام ته یاده نه وه دا خبره قرآن کې الله پخپله وایي وی یېرې مو او انکار یې وکړو نو د اولاد نه وي ځکه خبره یېرېږي او انکار هم کوي یېره په انسان غالبه ده که نه او زر انکار وکړي او د هغې په مقابله کې رب العالمین ورته پیغمبري ورکړه او د آدم علیه السلام د عمر نه هغه وله د خپل عمر نه مخکې نه 40 کاله سنبال یې ښودو چې دا ده او پروردګار ورسره یو احسان بل هم وکړو یو کتاب یې نازل که زبور تورات خو و ګډوډ شوی و نو نوي کتاب الله دې له راولېږه زبور او ده به یې صاحب تلاوت کو او داسې تلاوت به ده زبور کو ناشنا تلاوت د نبی علیه السلام په صحابو کې یو صحابي دی ابو موسی اشعري رضی الله عنه دا هغه ډېر خشته اواز دومره خشته اواز و چې کله ابو موسی اشعري رضی الله عنه تلاوت کو رسول الله مبارک به ورسره سره لقو ای ابو موسی وی داسې خشته مزیدار اواز الله درکړی دی لکه د داود علیه السلام اواز چې څنګه و ګوره پیغمبر علیه السلام د داود علیه السلام د اواز صفت کوي لحن داودی هغه په شان خشته اواز الله درکړی نو د داود علیه السلام اواز څنګه مزیدار او خشته و چې کوم ځای به تلاوت د قرآن شریف کو نو غرونو به هم ورسره زبور وی کاڼو به هم ورسره زبور وی او مرغۍ به رالې په دې هوا کې به یې وزرې والې او ولاړې به وې او څاروي به ورته راجمع شو هغوی به هم ورسره په هغه تلاوت کې مصروف او چې ځنګل ته به لاړ په ځنګل کې به یې د زبور تلاوت کو د ځنګل د اونو نه به هم د زبور اواز وته دې ته تلاوت وایي من څه اواز دی موږ خو لاول اوازونه خراب دي خشته نه دي او که خشته اواز هم ده چې نو په مانځه کې د یو غړدو باندې زر یې ووایي ښکلی اواز سره مزېدار اواز سره تلاوت د قرآن شریف کوئ لږ کوئ خو ښکلی کوئ یو پو تلاوت وکړه یو رکو تلاوت وکړه خشته اواز سره وکړه مزېدار اواز سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم وخت کې پیغمبر تلاوت کوي پیغمبر د قرآن شریف او په خشته اواز یې کوي الله وله داسې توجه ورکوي چې دونه توجه بل شي ته نه ورکوي ښکلی اواز د الله لوی نعمت دی الله دې زموږ نصیب نو لږ تلاوت خو په ښکلي او خشته اواز سره
نو داود علیه السلام چې به کوم وخت کې تلاوت د زبور کو او زبور بیا کتاب عجیبه دی زبور ټول د الله ثنا او صفت دی هغې کې احکام نشته احکامات ټول تورات دي تورات په احکامو به عمل کوو زبور کې ټول د الله ثنا او صفت نو کې د بله زبور تلاوت شروع کړو نو مارغانو حیواناتو او سیبه د کاڼو د بوټو دی به ورسره بنګار کوو لکه یو سړی تلاوت کوي که نه او هغه تلاوت یې چا له خوند ورکړي نو هغه هم خوله کې رو پټ پټ ورسره لګي یا بشیرجان کله نعت وایي که نه او چا له خوند ورکړي نو هغې ورسره هغه کلی رو په قلار کړي هم کله وایي لکه وایه راسره څه نه نو هغه لا ښه خوند شروع کړي دا خدای ولې شوم دی مونږ ته نه وایي نعتونه بهر کې هغه د داسې خشته اواز الله ورکړو او الله ولا طاقت څنګه ورکړی نبی علیہ السلام په خپله فرمایي حدیث کې راځي څه منګلت قصه نه ده نوکرانو ته به یې حکم وکړو چې دا زین دا ته اس راته بار کې نو چې هغې به هغه اس باندې قطع چوله او زین به یې پې برابرو نو ده به تورات د زبور ختم کړی بیا دومره ساعت کې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه چې دی هغه به په 6 غنټې کې قرآن شریف ختمو 6 غنټې نو صاحب د هندوستان او د علاقې علماو او قاریان وایي دا کې ته کیدی شي 6 غنټې کې نبی علیه السلام خو فرمایي 3 ورځو نه مخکې به ختم نه کړي نو د داود علیه السلام خو پیغمبر و د هغه خو دا معجزه وه معجزه ویلې ده چې د عقل نه بار کار به پې د پیغمبر نه صادرېږي نو چې هغې به ورته په اس باندې کت او زین برابرو او دې به ورته ختم نو تورات زبور به ختم کړي دی د اواز خشتوالی عبادت به څنګه کو نو چې نبی علیه السلام د کوم عبادت صفتو کې نو هغه د صفت قابلي کنه نبی علیه السلام فرمایي ویله داود علیه السلام مونځ ډېر مزېدار پیراله صحابه د الله رسوله څنګه مونځ یو وی د شپې نیمه به خوب کو لومبې نیمه حصه لکه 6 غنټې شپه شوه مثلا 6 غنټې نو 3 غنټې خوب 2 غنټې به پاسې د الله عبادت به نو بیا اخیری ګنټه به بیا خوب خو چې سار لپاره دمه شي 3 حصه به د شپې عبادت او د کور خاوندانو باندې به څنګه عبادت کو ده به وی زما دا عادت دی او دا مې طریقه ده چې زما په کور کې داسې یو ټیم نه چې د الله عبادت پکې نه کېږي نو خلکو باندې نمبر یې ښودی بچې ته به د سار نه د 10 بجو پورې د سبا نه عبادت کې بیا به ته نه کې دا بل به کوي بیا به ته نه کې بیبي به کوي بیا به هغه نه کوي لور به کوي یعنی 24 غنټې 24 غنټې به د په کور کې د الله عبادت کېده چې زما په کور کې داسې وخت تېر نه شي چې د الله عبادت پکې نه کوي او روژه به یې څنګه روژه نیوله نو ګوره رسول الله مبارکې صفت کوي نبی علیه السلام فرمایي بهتره روژې د داود علیه السلام روژې وي یو ورځ به یې روژه وه بله ورځ به یې کوجه وه بیا یو ورځ روژه او بله ورځ کوجه دا غوره دي سړی پې تنګېږي هم نه او ډېرې روژې نو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم روژو د کوم منځ صفت کې په هغه قابل دی چې صحابه به نبي علیه السلام نه تپوس وکړه د الله رسوله مونږ به څنګه تهجد وکړو د داود علیه السلام طریقه دغسې کوئ او صاحب روژه څنګه ونیسو صحابي به زه خو ډېرې نیوې شم وی د داود علیه السلام د روژو نه بهترې روژې نورې نشته یو ورځ روژه او یو ورځ کور نو پیغمبري میلاو شوه بادشاهي میلاو شوه زبور میلاو شو ښکلی اواز ورته میلاو شو عبادت به یې کو او ورځې به یې تقسیم کړې یو ورځ به د الله عبادت وي دا مې د خدای ده دې کې د بل چا کار نشته بادشاه هم خو دا مې د الله ده یو ورځ به یې د خپلو بچو سره وخت تېراو دا مې د ما د بچو تربیت وکړم بچي برابر کړم د بچو اخلاق ټیک شي او د بچو سره چې سړی ناست وي نو خوند هم کوي او یو ورځ به جناب د رعیت دپاره ورکوله چې تاسو راځئ چې د چا څه قسمه کار راځي دي په دغه ورځ به دغه کار کوو زغره په تاسو په دې جیبګرو کې به کتلی وي د اوسپنې کړۍ جوړې کړي وي هغه په جنګ کې استعمالي ځان ته یې واچي چې توره پې اثر نه کوي نو هغه زمانه کې لواري زغرې به وي هغه به درنې هم وي خلک به ورسره ګرځېدي هم شو ده به ښه مزېداره اعلی زغرې جوړولې او مزېدارې طریقې سره نرې اوسپنه او نرمولې به به یې خرڅولې دې دپاره به یې دا کار کوو چې زه د بیت المال باندې بوج نه شم او د خپل لاس ګټه وخورم بیت المال مال به یې نه خوړم د خپل لاس په ګټه به یې خپله ګزاره کوله لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله خلیفه شو د به کپړه خرڅوله نو تانون یې په اوږه بازار کې روان و خدای هم وخت کپړه خرڅوم تجارت یې کو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورغی مټې ونیو ابوبکر څه کوې وی دا کپړه بازار کې خرڅوم وی د مسلمانانو کار به څوک کوي وی ته دا کپړه یې خرڅې نو وی زما بچي به څه خوري
چې دا نه خرڅوم وی راځه مونږ د بیت المال نه تنخواه مقررو نو بیا کېنه د بیت المال نه وله تنخواه مقرر کړه او څومره تنخواه یې وله مقرر کړه دونه یې مقرر کړه چې د ابوبکر او د هغې د بچو پې ادنا ګزاره کېده ټوټې غوندې نو حضرت داود علیه السلام ته الله د زغرو د جوړولو چل وښو قرآن کې الله وایي اوسپنه مې ورته نرمه کړه بغیر پلک او سټک او د اور نه به ورته اوسپنه نرمېدله او د هغې نه به یې زغرې جوړولې او خرڅولې به او د خپل ځان او د بچو ګزاره به یې په هغې باندې کوله د الله احسان شو ګوره الله احسان کوي بیا که نه چې ته الله ته ځان نږدې کړې الله به در سره احسان کوي الله به راته هر څه آسان کړي یو ځل په کور کې ناست دی زړه کې دا راله یاره وایي ما غوندې عبادت دا به په مخ د ځمکه بل څوک ونه کړي خبره یې ټیک وه غلطه نه وه لکه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت امتي نشي کولی او بیا مونځ او روجه او ټول کور کې یو شان عبادت خو الله ته د دا خبره خوښه نه یو بعضې وخت کې یو خبره ګناه ني خو د پیغمبر د پیغمبرۍ د شان سره مناسب ني الله وی ښه دا دې څه وویل رونو حدیث پاک کې راځي که عبادت کې نو ځان ته به نسبت نه کوي چې دا زما کمال دی چا ته به نسبت کوي الله ته هغه انسان چې هغه وایي الله ما دله مونځ وکړو ما دله روژه ونیوله ما خو صدقه ورکړه ما زکات ورکړه ما حج وکړو الله ورته څه وایي مړه تا څه کړي دي دا خو مال ما درکړه نو ځکه تا صدقه ورکړه کړه ما مال درکړه ځکه دې حج وکړه تا پکې څه دي او که ته مونځ کې او روژې نیسې نو ما دله ښکلی اندامونه درکړل سترګې مې درکړل پوزه مې درکړه غوږونه مې درکړل لاس پې مې درکړل او عقل او دماغ مې درکړل که ته ما لیونې پیدا کړې وي او په لاس پو مې ګوټ شل پیدا کړی وي ستا پلار به مونځ کړی تا مونځ کولی شو تا روژه نیولې شوه خو زما امداد او دا حقیقت دی رونه دا خو د الله امداد دی چې په اندامونو روغ په عقل روغ نو زما عبادت کې نو تا وایې چې ما عبادت وکړو الله په دې خفه کېږي او چې کوم انسان داسې وایي یا الله ما خو صدقه نه راکړې دا مال خو تا راکړی زما څه مونځ دی زر زر مې وکړو زما څه روژه ده ما که حج وکړو خو تا مال راکړی دی دا خو زما کمال نه دی الله ورته څه وایي بنده وایي دا څه تا کړي ما خو تا کړي لاس پې تا وړکول پیسې تا راواغېستې د حج نیت خو تا وکړو ای بنده دا تا کړي دي ګوره ده په عاجزۍ الله خوشحاله شو د هغه بل په معمولي لویه باندې الله خفه کېږي الله چې خوشحاله په څه به یې خوشحالی په عاجزۍ او چې خفه کې نو کبر کوه په دې به خفه کېږي نو داود علیه السلام کبر نه دی کړی حقیقت خبره یې وکړه پیغمبر دی د پیغمبر په شان عبادت بل څوک نشي کولی الله ته خوښه نه شو کوم هر وس چې د ده د عبادت و کور کې ولاړ دی په عبادت په دغه ورځ به ده فیصله کړې وه دروازه به یې بنده کړې وه جرنده به وه د قلا دروازه او په هغې به پولیس ولاړ و د هغه زمانې چې کوم پولیس یا فوج و چې څوک به ماته نه پرېږدي هېڅ څوک به نه راځي ولې ما د خلکو دپاره جدا ورځ مقرر کړې ده او کور بیبیانو ته به تاسو هلته عبادت کوئ چې زما عبادت کې هېڅ قسمه خلل لا نه شي اوس دی لګیا دی خپل عبادت کې 2 کسه ورته ور وړېدل 2 کسه ورغلل خصمان قرآن کې الله وایي څنګه یو پسې تصورا في المحراب ځکه څنګه یې شو ور وړېدل چې ور وړېدل داود علیه السلام اوس او جګړه چې چا په منځ کې جګړې نو شور هم کوي یو بل ته وایي په ما ظلم کوي ابلوی نه ظلم نه کوم شور جوړ شو داود علیه السلام په منځه کې و چې دا څوک راغلل څه راغلو په کومه راغلی یاره ستا هغه پوځ پولیس نه پرېښود په دیوال راوړي خدای تا نصیب خلک دی په دیوال راوړېدل وایي څه فیصله م راوړې ده یو ورته وایي د ده یو کم 100 ګړې چیلې دي زما یوه ده دوی ما ته وایي چې دا یوه ماله راکړه چې د ما 100 شي دا ظلم کوي که نه نو ما دا ظلم کوي او اسروره په خبره کې م زورور دی ما دوی په یو به ته څه کې او د ما خو یو کم 100 دي د ما شمېر به پې پوره شي او چې بار خلکو له ځینو خلک هم د ده مرسته کوي او دا قاعده هم د زورور ده د دې خلکو خلک ملګري وي د غریب خبره څوک چاته و زورور دی خبره ده خلک چې چاته ور مخامخ کېږي ورکوله که نه خو یو چیلی څه پې څه کوې او چې بل چاله ورځو راځه په پلانکي پیسه ده کو هغه مو یو کن دا خو رښتیا وایي یو چیلی ده څه پکې ورې کتل راله راجو د خدای پیغمبر یې که مونږ السلام داود علیه السلام پوه شو چې او دا خو انسانان نه دي دا خو پرښتې دي په دیوال د پاسه انسان کوم ځای راوړېدی شي
ما نه غلطي شوې ده. ما وی چې د ما په شان عبادت څوک نشي کولی. الله دا دې پوه کړم چې دا څومره ټایم دې ضایع شو. بیکار بې ځایه غوندې مسله درته راغله. بعضې مفسرینو یو بله خبره لیکلې ده خو ټیک نه ده. ټیک نه ده. ویله ده یو کم سل بیبیانې وي، وینځې وي، او یو بل یو کس هغه سره یو وینځه وه. نو داود علیه السلام هغه ته وایي چې دا یو ماله راکړه. نو الله ورله دا فیصله راولېږله. نو هغې وی چې دا یوه چیلی چې ده دا دله ورکړه، دا ظلم او دا خو زیاتې دی، دا خو هغه هم زیاتې دی چې هغه نه هغه یوه وینځه غواړه. خو دا خبره خطا ده. ښه دا ټیک نه ده. د پیغمبر په شان کې دا خبره ګستاخي او نه پیغمبر داسې کولی شي. فخر راکعا و انام. بس پوه شو چې دا خو الله په ما ازمایش وکړو، په مې امتحان وکړو. بلا وخت مې دا د عبادت نه ضایع شو. دا خو که زه ځان له عبادت کوم خو د الله توفیق دی. که الله بادشاهي نه وراکړې نو ما ځان له عبادت کولی شو. پولیس به زما څوکۍ کوله، فوج به زما څوکۍ کوله، ما په قلعه کې عبادت کوم. پرېوت الله ته په سجده ویې جړل، دومره یې وجړل. دا سواوي زمونږ یو کتاب دی د جلالین شرحه ده، هغه لیکلي دي وایي که د ټولې دنیا اوښکې را یو ځای کې د داود علیه السلام اوښکو ته به ونه رسي، او چې د داود علیه السلام او د ټولو انسانانو اوښکې را یو ځای کې د آدم علیه السلام په اوښکو ته نه رسي. دا څونه پټې خبره ده. لیکن فورا الله ته په سجده پرېوته او په جړاو په جړاو جړل به جړل به دومره یې وجړل چې د اوښکو سیلابونه به ترې بیټل. دې نه دا معلومېږي وروڼو چې په عبادت به خپل غرور او کبر نه کړي. او جړل به ولجوفه عزیز کعزیز المرجل. دې سینې به یې داسې اوازونه کول لکه کټوۍ چې په اور پرته وي او هغه جوشیږي او خودکار کوي، داسې به یې سینې اوازونه کول. ټول به یې جړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو عایشه بیبي ورته عرض کوي چې دا ته ولې کړې؟ تا خو الله مکمل ماپ پیدا کړې. او ته څه وایي؟ افلا اکون عبدا شکورا. نو چې الله دونه احسان په ما وکړو چې دې پاک پیدا کړم، نو زه به د هغه شکریه نه ادا کړم. پکې شکر خو ادا کوم دی، دې نه زیات ولا وکړم چې شکریه ادا شي. په موږ الله دونه احسان کړی، ټول موږ الله مسلمانان پیدا کړي. ټول وایي الحمدلله. په مسلمان وطن کې د مسلمان مور او پلار نه او د یو عظیم پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان، دې نه غټ احسان د الله بل شته؟ هغه روغ صحت به هم پرېږدو، هر څه به پرېږدو. دا روحاني او دا دیني د الله احسان. نو مونږ چې څه کوو د الله یقین وکړه که پوټي شکریه مونږ ادا کولی شو. د الله دونه احسانات دي په مونږ باندې. زه اکثر دا خبره کوم، وایم که په جاپان کې پیدا وي نو مونږ به ګوتم بت رام رام کول. که په انډیا کې چې د هندوانو په کور کې پیدا وي نو د خپل لاس جوړ شوي بت ته به هم سجدې کول. که په روس کې پیدا وي، جرمني کې پیدا وي نو مونږ به خدای نه منو. او که په اسرائیلو کې پیدا وي نو موسی علیه السلام او عزیر علیه السلام ته هم د خدای زوی وي. او که په امریکا کې د عیسایانو په کور کې پیدا وي نو عیسی علیه السلام ته هم خدای وي. دا شکر دی چې مونږ خدای دغه ځایونو کې نه یو پیدا کړی. دنیا به څه کوي؟ څو ورځې به دنیا خشته وه، مال او دولت او موټر هر څه به سره و، خو ټول عمر به د آخرت د ډمبرو لرګي و، ټول عمر به د جهنم ځای و. خو د خدای فضل دی دنیا یا او شکر دی د هر چا له خدای د ګزارش دغه ورکړی دی. دنیا لږه ده که ډېره ده، خو په دې مطمئن یو د الله فضل دی چې په قبر کې او په حشر په نشر کې به مو انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم جنډه الله نصیب کوي. ولې په هغه مو ایمان دی، د هغه دین مو منلی دی، الله مو منلی دی. انشاءالله احسان دلته احسان وکړه، هلته به مې احسان کوي. یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت داود علیه السلام متعلق دې نه دا عبرت واخلې زما ورور. په عبادت مه فخر نه کوې، هغه پوټې غوندې خبره وکړه، څونه امتحان او ازمایش پرې راغلی. قوم ته به لګیا نصیحت یې کړ. هغه قوم چې دته راجمع شو، زمونږ د جمعې ورځ د عبادت د هغې د خالي ورځ وه، نو هغې د ایلې یو علاقه ده د دریاب په غاړه باندې د کوهي تور او د دغې علاقې سره خوا کې لوی دریاب دی، بحر قلزم ورته وایي. دغې بحر قلزم په غاړه باندې ایله کلی دی، دغې کې اکثر خلک د دې پاتې کېدل. نو د خالي پر ورځ یې پرې ښکار بند کړی، پرې خالي پر ورځ به ښکار نه کوی. نو سار به پرې رالل، نو کبان به یې ترې راوویستل، وله چلونه یې جوړول او جال به یې راوړه. جال د خالي پر ورځ به یې جالونه په دریاب کې وغورځول.
نو په دغه ورځ به یې په کبان نه رایستل جال خو چې دې ور وغورځو نو کبان پکې بند شي که نه د اتوار په ورځ به راغلل نو هغه جال به یې راووي داود علیه السلام دوی دا ظلم مته وی نه دا خو مونږ د خالي پر دلیل پیغمبر سره دلیل بعضې وخت کې مونږ سره هم خلک دلایل شروع مونږ ته د قرآن حکم چې دا د الله د کتاب حکم دی دا د پیغمبر حکم دی صاحب دلایل به سره شروع نه کنه عقل مې دا و زه خو دا وایم عقل مې دا و به خدای نیکبخته د قرآن په مقابله کې ستا په دماغو کې غوڅوټې پرتې دي د قرآن مقابله کې د پیغمبر د وینا مقابله کې د انسان عقل څه شی دی نو هغې داود علیه السلام سره باسونه شروع کړل چې نه خو الله په موږ کار منې کړی د خالي خو موږ کار نه کوو موږ خو د اتوار کورس کبان لګو اوس پیغمبر څه وایي چې دا ګناه ده مه کوئ قوم څلور داعش یو قوم به ښکار کو بل قوم به نهی عن المنکر کوله امر بالمعروف کې دا به نه کوي بل قوم څه زمانه خو دوی منې کول خو بس هغې پوه شو چې دا بدبختیان نه مني بد هغې غلې پاتې شو او بل قوم څه به داود علیه السلام وي چې نصیحت ورڅه کوي هغې وي زموږ خپل عبادت کوو که مني دی او که نه مني نه دی مني چې خوند دی ونه کړو نو پروردګار ته بیزوګان او شادوګان هغه چې کم په غلې خاموش پاتې و هغې نه هم الله بیزوګان شادوګان جوړ چې بیزوګان شادوګان دا لږ دریاب طرف ته نور ته ځان له شو داود علیه السلام دې نور ته یخ واچوی په دوی به د الله عذاب هر کله چې راځي چې سار رالل ویې کتل نو ټول د بیزوګانو او شادوګانو په شکلونو باندې او سرونه به یې خوځول او اوښکې به ته بیا دی د هغوی خو د وطن خلک و اواز به که فلان کی نو سر به یې خوځو اوښکې به ته بیا دی اوور ورځې جمع دي اوور ورځې پس الله مردار کړو بعضې خلک وي دا بیزوګان شادوګان د داود علیه السلام د هغې قوم اولاد داسې نه ده ښه کم قوم چې مسخه چې هغه د اوو ورځو نه زیات نه فایي د دې بیزوګانو شادوګانو په شکل الله هغې مسخ کړي لوی عبرت دی په دې کې زما وروڼو لوی عبرت یو به په لږ طاقت باندې ځان کمزوري نه ګڼئ لکه څنګه چې د طالوت د خپل قوم سره پاسېد الله وله بری ورکړي کبر به نه کوې لویي به نه کوې او د پیغمبر مخالفت به هم نه کوې حدیث پاک کې راځي پرون زمونږ حدیث سیر شو په ترمیزي کې چې په آخره زمانه کې به درې عذابونه راځي درې یو به ځمکه شلیږي او خلک به پرې ننوځي او الله مونږ ته تېر کال خوله په دغه کشمیر او په دغه بالاپوټ او په دغه علاقو که داسې زلزله بله راله او ځمکه وشلېده نو څومره کلي به څومره زرګونه خلک پکې لاړو او بل به شکلونه مسخه کېږي نمونه وښولی شو او دا د اوسپنو باران هم در باندې کېږي په دې امت باندې لږ دی له او بل غټ عذاب پاتې دی چې شکلونه به خدای خبر چې د خنزیر حدیث کې دا نشته چې په کوم شکل به بدلېږي مسخه لفظ راغلی دی چې د خنزیر په شکل به بدلېږي او که د خر په شکل به بدلېږي او که د بیزو په شکل او که د سپي په شکل پروردګار دې چې دور ډېر غلط طرف ته روان د مسلمان ګناه انتها ته رسېدلی ده زنانو کې دونه بې حیایي او دونه بې ستري عام شوې ده چې د هغې مثال نشته موبایل دونه عام ده چې هلکان جینکۍ ټولو تګتونه یو بل سره لګي او ډیشونه او سیبه دا نور ګند او دا په کیبل یې ورشئ وګورئ پېښور ته اسلام آباد ته د خلکو په کې د خدای یره نشته عذاب به نه راځي په مسلمان د عذاب کار مونږ کوو مونږ الله غوسه کړی دی الله دې مونږ د خپل قهر او غضب نه پامن کړي نه ملا زمونږ نه خیال دی خلاص دی نه جومات زمونږ نه خلاص شو نه مشر زمونږ نه خلاص شو نه تبلیغ والا خلاص شو نه بزرگ خلاص شو نه خانقاه خلاصه شو نه سپینګیرې خلاص شو او نه کشر او نه زنانه دا مونږ نه خلاص شو هر سړی ځان ته د ټولو نه لوی سړی وی او بل ته ګازر بولی متنخ کړي خدای دې مو د خپل قهر او غضب نه رونه وساتي نو داود علیه السلام متعلق دا یو د عبرت خبره شو بیا غیرتي څومره مرګ ول عجیبه مرګ راغی ده به دروازه بندوله چې کله به د کور نه بار شو چې زما زنانه د کوره بار ونه او چابیانې به زه سره وي چې زه نه یم چې ما کله بل څوک رادن نه نشي یو ځل یې دروازه جلنده کړه او بار ووت چې بار ووته بیبي او بچي یې په خپل کور کې دي دی کې سړی ول هغې فوت دی هغې چغې جوړې کړې زنانه و چې دا پردې سړی څه کوي دا خو دروازه هم بنده ده او داود علیه السلام په بار سره دی اوس خدای مکه هغه راننوځي بچا سړی پردې څه کوي په دیوال باندې خلک راوړېدل ګاونډیان او نور چې دا شور د سره وي پردې سړی ولاړ دی داود علیه السلام په منډه راغی دروازې په لوکو چې راغی سړی په میدان وی ته څوک چې زما کور ته راغلی بې زما د اجازت وی دا هغه کس یم چې نه مې دیوال بندولی شي نه مې جرنده بندولی شي او نه مې د دنیا یو طاقت بندولی شي بس پوه شو وی مرحبا
ملک الموت. ملک الموت وي او وي مرحبا دی هرکلی دی ستا ټیم پوره دی سملاستو روح یې ترې واخېسته والله له یو او بلکې یو روایت کې راځي چې په سجده په عبادت باندې پرېوته روح یې ترې اوچت کړو یا ویل زما وروڼو لوی نه لوی سړی که بادشاه وي بادشاهي یې څونه وه داسې نه چې د پاکستان بادشاه و هغه مصر فلسطین عمان بحرین دا علاقه راونیسه چې نن سبا ته ورته ابوظهبي او دا علاقې وې دا راونیسه تر د عراقه پورې او د ایرانه پورې د دې علاقې بادشاه و حضرت داود علیه السلام او په خپل طاقت نه بروسه نه کې الله نه به سوال کوي نو که لږه ډله مي لږه ډله یې پروردګار ورله په څومره مضبوطه بادشاه باندې او په څومره لوی طاقت باندې غلبه ورکړل او د الله امداد پر سره یې تو وکړه چې الله تعالی په مور یا الله موږ د هر قسمه آفاتو بلیاتو مشکلاتو غمونو مصیبتونو په امن کې وساتي خدای د خپل قهر نه مو ساتي الله د خپل غضب نه مو ساتي خدای د مصیبتونو آفتونو نه مو ساتي یا خدای ټول امت د فتنو نه وساتي ټول امت د مصیبت نه وساتي نن امت ټول په لوی مصیبت کې او په لویو پریشانو کې پروت دی او لوی غم کې پروت دی الله دا زموږ د ګناهونو وجه زموږ ګناهونه موږ ته معاف کړي او دا امت د نبي علیه السلام مبارک او خدای دا مسلمانان دغه مصیبتونو نه په امن کې وساتي خدای مریضانو له شفا ورکړي قرضداران د قرض نه خلاص کړي زموږ د خپل ذات او د خپل حبیب سره مینه پیدا کړي او الله تعالی د مصیبتونو د خسپونو د مسخې د زلزلو د دنیا او د آخر د عذابونو نه په امن کې وساتي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري نصیب کړي او د هغې د جنډې لاندې میعاد ته بوتلی کړي